یو ملګری ته تپوس کوي چې یو پیو والا ماشوم دی او د هغې الټۍ وکړي، نو دغه الټۍ زما په کپړو باندې ولګېدې، نو دغه کپړو سره که چېرې زه مونځ کوم نو زما مونځ کېږي او که نه. نو دا مسله ذهن کې کېږدو چې کمې الټۍ د معدې نه وي، لکه انسان یو څیز وخوري او د هغې نه پس هغه خوراک معدې ته ورسي او په هغې سره الټۍ وشي، نو دا د دننه ګندګي او نجاست پرې کې شامل شو، نو دغه خو نجس دي. دې وجې نه که چېرې یو انسان یو څیز وخوري یا یې وڅکي، د خوراک او څښاک نه فوراً پس د الټۍ وکړي او دغه خوراک څښاک نه پس فوراً لکه معدې ته خوراک نه وي رسېدلی او د الټۍ وکړي، نو دغه الټۍ چې کوم دي په دې سره اودس هم نه ماتېږي او نجس هم نه دي، ځکه چې دغه خوراک د معدې ته نه دی رسېدلی. دې وجې نه که چېرې پیو والا ماشوم هغه د شودو د څکلو نه پس فوراً هغه الټۍ وکړي، نو دا ناپاک نه دي، دا ګنده نه دي. او که چېرې د پی وڅکي دغه ماشوم او د هغې نه پس لږ وقفې نه پس لږ وخت تیر شي او د هغې نه پس د الټۍ وکړي، نو بیا اندازې ته به ګوري که چېرې د ده د الټۍ د ډکې خولې په اندازه باندې وي، نو دا به بیا نجس شمارلی شي. او که چېرته دغه الټۍ چې کوم د کلي دي هغه د کپړو یا بدن باندې لګېدلی وي او د درهم د اندازې نه زیات وي، نو بیا د هغې انزل د دغه کپړو هم ضروري دي، فرض دي، او دغه شان د دغه بدن انزل هم بیا فرض دي.